زمونږ اوس همداسې خلک دي چې په اولاد باندې قرآن نه وایي، بلکې داسې مور او پلار دي چې دوی دغ شي ته اړو غور او فکر نه ورکوي. خاص کر زمونږ زنانه دین په معامله کې بالکل څه نه دي خبره. حالانکه حدیث شریف کې راځي د یوې زنانه له وجې نه بس 4 کسان جهنم ته ځي. یوې ښځې ته چې دوزخ حکم وشي دې سره به 4 کسان نور جهنم ته ځي. هغه سړی د دې ښځې اول پلار دی، بیا یې رور دی، بیا یې خاوند دی او بیا یې سخر دی. مونږ زنانو ته مونږ څه ښایو؟ صرف دا ورته ښایو چې بس لوښي ومینځه، جامې راله پاکې کا، بس دا شیزونه مونږ ورته ښایو. دین زده کړه مونږ یو قسم ته عار سمجھو کو نه، دین هم په خپل اولاد باندې، دنیا هم په خپل اولاد باندې. په دې وخت کې سکول تعلیم چې دی دا ډیر ضروری دی، ډیر ضروری دی. او زوی دی چې څومره تعلیم کړی وي، څومره دیندار وي، دوره به مقصد دا دی تا ته په دنیا ته راحت وي او په آخرت کې به ته راحت وي. او چې څومره دی جاهل ګوره ډوډۍ خوار څوک خوري، زناورې هم خوري، انسانان هم خوري او څوک هم وږی نه سملي. الله هر چا له رزق ورکوي، هغه رازق دی. خو په کار دی چې مونږه مور او پلار د 2 ټیمه په ځای باندې 1 ټیم خوري، خو خپل اولاد ته دې وښایي، هم د دنیا ورته وښایي هم د آخرت ورته وښایي. ښایي به که نه انشاءالله. نو خپل بچیان چې دي بغیر د سکوله مه پرېږدوئ، سکول هم پې باندې وایي او دین هم پې باندې زده کوي. ګورې دواړه ضروري دی. سبا به ته نه یې مړ به شي، دی به راځوان شي، دی به لوی شي، بیا په معاشره کې دی دا نه محسوس کوي یاره ما ته خو یې لیک پړه نه دی ښایلی. نه، چې لیک پړ کمی دی نه محسوس کوي. دی سره سره داسې نه چې دی دا نه وایي چې یاره زه خو ما خو قرآن نه دی ویلی، ختم چېرته وي بس ورشه یو ګوټ کې کښېنه ما قرآن نه دی ویلی. نه، قرآن پې باندې زده کوي. زمونږ ډېر دا شی خلک دي، 2 قسمه خلک دي. یو خلک داسې دي چې هغه د خپل اولاد هم دین خیال ساتي هم دنیا خیال ساتي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، دین تعلیم هم ورکوي. او څه خلک داسې دي چې هغه نه د دنیا تعلیم خیال ساتي او نه د آخرت تعلیم خیال ساتي. زوی نه دا تپوس نه کوي چې ته مدرسې ته ځې که نه ځې. ډېر داسې کسان دي 1 هفتې بعد راشي یاره وایي مونږ خو نه یو ته خبر چې تاسو خواته راځي که نه راځي. نه، دواړه شیزونه پې زده کوي. ما عزت د وخت تقاضا دا دی. تعلیم هم ضروري دی چې تا بچی تعلیم یافته وي، چې څوک ګریجویټډ وي، دوره به ښه وي، خو ورسره چې دین تعلیم دې هم زده کړي، بیا به ده دا پته وي چې زه به قرآن او حدیث په روشنۍ کې د خپله زندګي څنګه تېروم. دواړه ورپاره ضروري دي. نو انشاءالله که موږ خپل اولاد ته دین او دنیا دواړه ښایو. الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.